میډیکل ریف او میډیکل ریف دا داروګان ماروګان د دې د اشتهار کوي او دا په ډاکټرانو ګرځي چې د دې کمپنۍ دا دارو دي دا دي دا ښه دي داسې یو څه په لاره تېرېده او سخته ګرمي شوې واه سخته ګرمي د دې ګرمۍ نه دا مخ تک سور راوتی و یو بوډۍ ښځه په یو کور کې اوسېدله هغه بوډۍ بار راوتی وه بوډۍ چې بار راوتی روې کتل نو دا میډیکل ریف دا هلک په لاره تېرېږي او ګرمي شوې ده او سخت دا مخ یې تک سور دی هله ورته وایي بچې دا دننه شه یو کوټې ته مه شه او لاړ او یو ګیلاس پی وله راواغېشتل او هغه هلک له یې ورکړ بچې ډېره ګرمي دې شوې ده مخ دې د ګرمۍ نه تک سور دی دا پی وڅښه په هغه هلک یې هغه پی وڅښل یو ګیلاس پی ولګېد دمکه بچې دلته کښېنه چې دا ګرمي ختمه شي نو بیا به ګوره یو ښځه ده یو ګیلاس پی دی په هغه هلک باندې وڅښل زمانه ډېره زیاته تېره شوه لږه نه ډېره زمانه ډېره موده تېره شوه دا بوډۍ دی کور کې اوسېده دا غریبه چېرته بېهوشه شوې ده بیماری پې راغلې ده ګاونډیانو وړې ده هسپتال چې هسپتال ته یې وړې ده هلته کې د دې علاج شوی دی چې علاج یې وشو د زړه تکلیف ورته بایپاس اپریشن یې ورته کړی دی چې کله دا بلکل ټیک شوه هغه هسپتال کې خو بل رستو علي یا مخکې جمع کوي یا رستو علي او ټول دارو درمل او خوراک مراک په هسپتال دا بهر ملکونو کې اوس هم داسې شته هر څه ورکوي چې دا ښځه جوړه شو ټیک شوه او دا ډسچارج شوه او ورته یې وویل چې ته بس ته جوړه شوې ته ځه ته مونږ بېهوشه راوړې وې مونږ دله د زړه اپریشن وکړو ټیک شوې نو چې دا هغه کاونټر ته لاړه چې کوم ځای نه هغه دا ډسچارج کېږي نو هغوی ورته بل راوایسته چې په تا دومره لکه روپۍ خرچه شوې ده ښځې په ځان راکېښودې تا خدای پاک غر کړم موږ ما څه کار و ما سره دونه پیسې کم دي ما سره دومره پیسې کم دي زه د کمې راوړم او هغه چې هسپتال ته راوړې هغوی ته یې خیرې کولې دا د خدای غر کې زه یې سله راوړم خو بوډۍ ښځه مړه به ومه که زه چې هسپتال ته چا ولې راوړم ما له ولې علاج کوم ما سره دومره پیسې دا د لکونو روپۍ اوس کم دي پرایویټ هسپتال ته یې راوړې ما ته په مصیبت اخته یم هغه ورته وایي هغه سړی یا ښځه او دې ترورې چغې مه وه نو وایي پیسې د کمې راوړي ته خبره خو وګوره دا کاغذ ته واړوه چې کاغذ یې واړو نو هغې باندې یې لیکلي چې ستا پیسې وصول شوي دي پیډ ختم وصول شوي دي نو بس دا لږه خوشحاله خو شوه چې پیسې خو زما بل چا ورکړي دي زه دې نه خلاص شوم خو دا پیسې مې چا ورکړي دي دا راته ووایي چې زما دا دومره لکونه روپۍ خرچه چې په ما شوې ده نو دا چا دا پیسې ورکړي دي څوک داسې یو انسان و چې زما دا قرضې خلاصه کړې ده لکونه روپۍ نو هغه سړی ورته ووایي ترورې ته لاندې خو ګوره که نه نظر دې لګي که نه لګي نو لاندې پکې په انګریزۍ کې یو جمله لیکلې وه چې thanks for a glass of milk چې د یو ګیلاس د پیو شکریه د یو ګیلاس د پیو شکریه چې ښځې پته ولګوله دا پرایویټ هسپتال د هغې هلکو چې کوم هلک باندې دې پیس کړي هغه خدای کامیاب کړی دی مالدار کړی دی هسپتال یې جوړ کړی د زړونو قیمتي او چې څنګه یې دا ښځه راوړې ده هغه لیدلې ده هغه پېژندلې ده چې دا خو همغه ښځه ده چې یو وخت یې په ما یو ګیلاس پیس کړی فری علاج یې ورته دا زړونه بدلونکی انسان نه دی دا الله دی پړه کې اچول دا د الله کار دی دا نظام د الله په لاس کې دی دا نظام قسم په خدای خدای چلے دا سوچونه کې فکرونه کې چې ګنې زه یو ځل روانه عمرې له تلمه نو په عمره کې هغه د کراچۍ باندې زما تللو کراچۍ کې زمونږ سټی وه
غالبا 1994 د دې ځای نه ما سره فیض محمد حاجي صاحب مو خدای پاک دې وبخي د دیدار آباد هم را سره ملګري همې ګواه خو هغه وفات شوی نور هم راسه یو دوه کسان نو چې زه تلمه نو کراچۍ کې زموږ شپه وه نو قانون دی چې دا کوم ځای کې جز د دې خپل څه قانوني او یو ځای کې د سټی وي نو تاله هغوی هوټل درکوي نو مونږ چې کراچۍ ته لاړو هلته کې په ایرپورټ مونږ سینکوز شو مونږ د دلته نه ایجنټ ویلی و 14,000 روپۍ ټکټ و 16,000 نو مونږ ته ایجنټ ویلی و چې شپه به دله حکومت درکوي جز والا به درکوي نو چې زه کوز شوم هلته کاونټر له تلمه چې ده ورته ویم چې مونږ له شپې له هوټل راکړي سبا زمونږ جدید ته فلایټ دی چې څنګه تلم یو بټوه پرته وه دا د اجانې غاړې ته ساچې بټوه ما زه راوچته کړه یو پنجابي و که سندي و هغه پې ګواښ وکړه خو ما راوچته کړه چې راوچته مې هلکه زمونږ د ملګري ده هلکې مې وایي چې خو دا عمرې ملګري وایي د حج که نه بټوه هغه ده الله چې زه هغه کاونټر له لاړم هغه کاونټر ته مونږ وایي چې مونږ خو سبا فلایټ دی ټکټ مې ورته وخو نو هغه ما ته وایي چې بار ته دا یو کاغذ یې راکړه پرچه یې راکړه وی دوه کسان یې ما وی دا به تاسو هوټل ته بار ګاډۍ ولاړ دي بوځي او سار به مو واپس راولي چې بل جس کې لاړ شي ما چې هغه بټوه وکتل نو په هغه بټوه کې شناختي کارډ مو پاسپورټ مو ټیکټ مو ریالونه مو پکې نورې پیسې میسې مې پکې شناختي کارډ مې راوویسته او هغه کاونټر والا ته مې دا زما ملګری دی دا ستا سړی څه شو وی دا هم دغې هوټل ته مونږ لېږلی دی یا تا ته کوم ته لېږو دیم تاسو سره سبا روان دی د هغې کې دی میخه چې زه څنګه بس ته وخت هوټل ته یې بوتلو یاره ته یقین وکړه چې هوټل ته مونږ څنګه ورتلو که نه نو د هوټل په خوله کې یو څو کسان ولاړ دي یو دوه درې پکې بوډاګان دي داسې هغه یو لاس رپېږي داسې خو چې ما وکتل مو پېژنده که شناختي کارډ شي خو یې ما سره مې بابا ولې یاره وایي د ده نه هلته چې ته لاره کې بټوه پروت دی دا پاسپورټ هم دی ټکټ هم دی هر څه دی او عمرې له روان او پته نه لګي چې کوم ځای پروت دی دا پریشاني ده مې پریشانه کېږي مې ها مې دا خو نه ده مړه سم خوشحاله شو ځکه چې پاسپورټ هر څه ورته میلو شو ویزا او هر څه په هغې کې سم خوشحاله هغه وخت سره 1500 روپۍ دی راوویست ډېر شی او ما یې راکړې هم بچې دا واله مې ما په بیه دله نه دی راوړی نو واخله 500 روپۍ خوشحاله شو ورس د الله دې بدل خلاصولو ته ګوره هغه ذات دې قسم په خدای لاس په لاس دله بدل خلاصوي ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي انا اغیر منکم والله اغیر مني زه ستاسو نه غیرتي م الله زما نه غیرتي غیرتي له چا بدل په ځان نه پرېږدي مونږ وایو د خدای بندګانو ورکې الله له قسم دې که بدل پرېږدي دلی درکوي خو بس خلک وایي نه که مې ورکړه دی راکوي کمي صیبه چې زه سبا جاس کې کېناستو او جدې ته ورسېدل ماما مې راپسې راغلی و د هغه به دا هغه زمانه کې دا کیسټې وې د نعتونو دا کیسټې به یې خوښې نو ما وله دلته یو حافظ و په دې عثمانزو کې ډېر ښکلی حافظ و هغه به هغه نعتخواني کوله لکه څه نوم یې حسین شاپس هغه نه مې وله کیسټ ډک کړی د نعتونو چې زه څنګه لاړم ایرپورټ نه بار یو برجی وه داسې هغه برجی سره مې خپل بیګ او ما سره م بټوه وه هغه هر څه کېښوده د ده په انتظار یم دغه د چې راغې ودرېدل ما ته وي زه خورې یې چې خېجو ګاډي ته سامان هم ګاډي ته وخېجو روان شو یاره چې د جدې نه بار هم داسې نیم مزل وکړو ما ته وي خورې زما کیسټ دې راوړی دی که نه مې او وی راکړه چې ولګو که نه چې اوس کیسټ راکړه ولګو وړه مې ټس نارې کړې اخو مې بټوه کې دی هلکه مې تو ګوره بټوه جوړدمان هلته کې په هغه ایرپورټ کې پاتې شو ما ته وی نه یاره بټوه ما سامان ټول شاته ډېر کېښودی یاره مې زما شک کې تودرې ما وی کېښود یاره مې تودرېږه ګورو چې ګاډۍ ودره چې وکتل بیګ هر څه بټوه نه ځه اوس څه کې بټوه کې پیسې هم دي ریالونه هم دي او نور هر څه پرېږده پاسپورټ او ټکټ هر څه پکې دي یا خدایه دا څه په مصیبت وړي اوس هلته ټرن کم دی هلته کې دا واپس یو ټرن نه دی دا ډېر لرې وي ځکه موټر ویر
بس سړک خولې روانې شوې ځکه نور څه نشته پیسې خو به چانه قرض هم والې خپل هم شته رشته دار هم شته خو پاسپورټ ویزې سره بس هغه غریب نم خولې بیګي منډې منډې تلو یو ځای کې ټرنو هلته کې م ګاډۍ راته یا راته وکړه راځئ ایرپورټ ته بلا وخوړې چې په ایرپورټ ور دننه شو برجې ته مې وکتل زما بټوه پرته وه خو بیا مې مړه کېټه سوه مې چا به د سامان ایستې و تشه بټوه به پرته یاره ته یقین وکړه چې بټوه مې راوچته کړه کولاو مې کړه هر څه پکې محفوظ پراته ما یې ربه ډېر زر دې بدل راکړه راته دې وښوله چې که هلته دې په هغه شي سترګې پټې کړې وې دلته به د 9000 تلل د مارونو الله پاک د چا بدل پریدي نه په هغه سات ته له خدای پاک بدل درکوي د خدای په لار کې نه ورکوې سزا یې څومره ده والذین یکنزون الذهب والفضة او الله فرمایي چې سره او سپین خزانه کې او د خدای په لار کې نه خرچ کوي حقوق نه ورکوي نه پردی حق دا هم د خدای په حکم دی نه د الله حق نه جومات کې نه غریب لا نه کونډې لا نه صدقه نه خیرات الله وی فبشرهم بعذاب علیم اے محبوبه د دردناک عذاب زیری ولا ورکا دردناک عذاب برسیږي هغه دردناک عذاب څه دی دا یوم یحما علیها فی نار جهنم دا مالونه به خدای راوالي د دې نه به الله تختې جوړه کړي تختې او دا به د جهنم په اور کې سری کی ګرمې به کی او د دې انسان تندیله او شاله او اړخونه له به په داغونه ورکوي دقه مال باندې داغونه به درته میلاویږي او بیا به څه وایي هذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مالو چې ځان له مو جمع کړی فذوقوا ما کنتم تکنزون چې کوم مال هم ځان له خزانه کړی د هغې سزا او د هغې وبال وڅکه اوس به څه کوې ورسره د خو مال دې جمع کړو پرېږدې بچو ته دې پرېښود نسو ته دې پرېښود او د خدای لار کې دې ونه لګو د دې نه د اوسپنې تختې جوړېږي د دوزخ اور کې به سري کېږي او داغونه به درکوي دا د الله د قرآن وینا ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مال به الله ګرم کړي کوم مال نه چې ته زکات نه ورکوې ډېر خلک دې زکات نه ورکوي داسې معمولي غوندې چې د 100 روپۍ ورکړي باقي زکات نه ورکوي وایي مال کمیږي د خدای بنده که زیات نه شو د خدای د رضا دپاره یې ورکه راشه ولې خدای دروغ وایي پیغمبر دروغ وایي الحمدلله رښتیا دا پیسې به راواخلې او دا به د اوسپنې ګرمې به کړي او په دې تی د پاسه به یې کېږدي د تی د اثر نه دی په دې د پاسه به یې کېږدي او دا به دومره ګرمې چې شاته دې اولي ته به یې دې توخي او شاته به په دې اولي ورته کېږدي دا به دومره ګرمې چې مخامخ بار به دې تی ته دا تو را رسېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلکې قرآن کې راځي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة بعضو خلکو له به الله داسې وکړي چې د دې مار نه به د دې مال نه به خدای اجدها جوړه کړي غټ خامار به ترې جوړه کړي هغه خامار به راوالي او دله به یې په دې غاړه کې راواچوي او دا وښکي به ولې شوکوي دا وښکي په دې به ورته چکونه لګوي چې په دې خولې تا مردار مال خوړلی دی زکات دې ته نه دی ورکړی صدقه خیرات دې نه دی کړی دا وښکي به ورته راکاږي چکونه به لګوي او مار به ورسره خبرې هم کوي انا کنزکه انا مالکه زه ستا خزانه یم زه ستا مال یم ورې ښه ستا خزانه یم ټیک شوه د مارونو دا ولې مونږ د خدای په لار کې خرچې نه کوو دا مال ولې نه ورکوو مونږ یریږو چې کم به شي دغه بنیادي وجه ده نو پیغمبر وایي نه کمیږي الله وایي نه کمیږي ښه نو دا کم شو ته وایې کم شو نو دا کمېدل د د ښځې له دې نه چې په قبر کې او په آخرت کې به الله صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې چا باندې په څاروو کې زکات واجب شوي لازمي او نه ورکوي وی د قیامت په میدان کې به دې خدای غټ کړي او په دې میدان کې به یې خور کړي داسې وجود به ورله غټ کړي او خور به کړي او دا څاروي به بیا پاسه ګرځئ چې کوم څاروو کې زکات نه دی ورکړی دا به پې د پاسه تاویږي ګرځئ او چې کوم څاروي هغه د اوښان وغیره دي چکونه به پې لګئ او چې کوم د ښکرو والا څاروي دي ګډان او غویان وغیره نو په ښکرو به یې وایي کوم څاروي چې هغه بنده پیو له ساتلی وي نو په هغې کې زکات نشته ځان له ساتلی یو دی که دوه دي کوم څاروي چې هغه یو انسان تجارت له ساتلی یو هغې کې د قلبه ساتلی د کار پې کوي خیر پروا نشته که قلبه دی له ساتلی چې مزدوري به پې کوم خلکو به پې یوې کوم په دې هم زکات نشته غوی سنډی دی له اغوښتې دی چې زه به پې کار کوم ریړه به پې چلوم خلکو له پې مزدوري به پې کوم بار به پې راوړم په دې کې هم نشته ځان له کار له ساتلی په دې کې هم نشته هغه څاروي چې هغې تجارت له اغوښتې دي دا تاجران اکثر ګډان چیلي او یا څاروي اخلي او خرڅوي تجارت دپاره دې کې ګوره زکات شته یو هغه یو قسم څاروي دی هغه دلته نشته دا ګډان چیلی چې سرن لی اغوښتي یا اوښان هغه سری د بلوچستان کې شته په دې سند کې شته زمونږ په وطن کې هغه نشته دی زمونږ وطن کې را دوه قسمه درې قسمه څاروي دي یو یې خپل کار له اغوښتي زمیندارو کره ولاړ چې دا ما کار له اغوښتي دي کار به پې کوم پی به ته اخلم زمینداره به پې کومه بچي راوړل نو زه بچي به هم ترې خرڅوم یو دا په دې زکات نشته یو هغې چې دې دپاره یې قلبه اغوښتي چې خلکو له پې لګیا دی کار کوي مزدوري دې کې هم نشته چې دا اغوښتل خرڅول خرڅوي او اخلي د منډۍ دا سوداګران نو دوی به د خپل قیمت به یې ولګوي او د هغې زکات به ورکړي ورېنه که دقه سزا ده چې دا کومه سزا درته ما وویله نو په مال کې بخل مه کوئ بس د خدای په لار کې خرچې کوئ پرون مې درته ووی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سخي دی نو قریب من الله الله ته نږدې دی قریب من الجنه جنت ته نږدې دی قریب من الناس خلقو ته هم نږدې دی ولې خلک یې صفت کوي څوک ترې نه تښتي مړ دا خو ډېر ښه سړی دی او بخیل بعید من الله د الله نه لرې دی بعید من الناس خلقو نه هم لرې څوک ورنږدې کېږي نه ورکې که مړه وی د دوو پیسو خیر پکې نشته دی او بعید من الجنه د جنت نه هم لرې دی اور ته نږدې دی بس دا خدای شان دی که نه چې بخل ډېر خطر او دا بخل چې که نه دا بخیلوان بعضې سړی په خپله خي په ځان او په بچو خوري پردو له نه ورکوي او بعضې ظالم کنجوسي کنجوس خو پېژنئ که نه کړوس ورته وي کړوس او کنجوس چې نه ځان ته نه کېږي او نه بل ته نه کېږي بس پیسه د جیب راوباسي نه لاس کې روپۍ نیولي او که هغه روپۍ خوله خوله شي او روپۍ ورته جاړي جاړي ورته خوله شي چې بابا جی یا مې جیب کې کېد او یا مې ولګاوه دته کنجوس وایي دته کړوس وایي کړوس نه ځان ته او بعضې خو دی چې ځان ته اړه کېږي خو بل ته نه یو سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي ښځه به یې مونږ کار راتله هغه هم وفات شوې ده یاره دواړه دې خدای وبخي ښه انسان نو ما ته به هغه ښځه وې ما ته وې یاره دې سړي ته اوس نصیحت وکړه خو ما مه یادوه نو مې چې زه تا نه یادوم نو ما ته وایي چې تا ته پیریان وال ویلې دي که څنګه چل او سړی مې غوسناک دی ما له ولې کار بول نه نه وایي ته ورته نصیحت وکړه مې څه وایي غوښه راوړې غوښه نو چې غوښه راوړې نو یې ما ته وایي چې دا باندې کړه ووینځئ په خپله کله ووینځي ټوکړې ټوکړې یې کله وله زوکم نو وایي زه ورته ناست یم نو یې هغه غوښه چې پخه شي نو سمسۍ باندې راوباسي په پلیټ کې وخوري د ظالم بچی کیلو 2 کیلو غوښه غونډه وخوري د سیل نو یې اخره کې چې چمړې پاتې شي هغه ټوکي مډوکي پاتې شي نو یې دیکه ورکړي چې ځه خدای مې بې خو بس دا دې په بچو مخوره ته مه خوره ته ورته دونه ووایه چې 2 کیلو روړی نو ظالمه کیلو خوره دا کیلو خو پکې دی نو هغه چمړې واړه کم ځای خوري او زمونږ کم ځای تېرېږي نو بعضې داسې خلک
او بعضې داسې هم دي هم درته ووایم بعضې داسې هم دي چې د ظالم ځان ته هم نړۍ کېږي او پردو ته نو د هغه کور والا دې خدای وبخي هغې به وي وي د سپېره نه ځان تړی کېږي او نه یې مونږ تړی کېږي نو وي مونږ خو هر څه راوړو وي د کندونه غنم دانې خرڅو د ده نه پټې او وي ځان له غوښه هم راوړو او وي چرګان هم راوړو هر څه راوړو وي مونږ ښه خورو او وي دې سپېره ټماټر ټکو او له ورکوو وی ځکه وی داسې وی دې ته خوراک وی وی دقسې وی بچت کوئ بچت چې بچت کوو پته هم دا ټماټر او چټني او شملې خورو او یم په خپله ښه چرګه لږي د ظالم بیا خو پوهېږي نه یو سړی و نو هغه خانه بدوش و خانه بدوش یو خو بشیر جان دی بشیر جان خو دومره غټ شوم دی که نه توبه وباسه چې د جیب نه 2 روپۍ د ظالم نه راوړي کله ورسره نه مي او کله ښه جیب ډکي دا یو طرف جیب هم پړسېدلي او دا بل طرف جیب هم پړسېدلي زه خو پېژم چې نن یې شیوالی دی نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه د خانه بدوش یو خیمه وه نو یو سړی غریب په لاره تېرېده نو هغه وږي و خانه بدوشو ته وایي وږی ما او د خدای په نوم سراکې نو هغه ښځې زر په پلیټ کې ترکاري راواچولو ډوډۍ خاوند ورته څه کې وایي دغه سړی دی غریب دی سوالګر دی هغه له ورکوم کېله خبیث لور هغه له ورکوم زمونږ په بیخ ووته سهار نه ماښامه پورې منډې و پیسې پیدا کوو او ته یې ویشې خلکو له ورکې ښځه ورته وایي خدای دې بیخ وباسه د شوم پړق بچیه غریب دی اوږې دې وي بس ځان لرې ګټي دا زما مال دی ما راوړی دی ته یې ویشې او ته بیا وایي ګوره د خدای نوم یې واخېسته د الله د نوم نه قربان دا لږه روټۍ ډېر کېله ښځه غریبه خو بیا د خاوند نه یېرېږي هغه ډوډۍ پکې دا غریب لاړل تر خانه بدوش بله خیمه لګېدلې هلته یې اواز وکړه روډۍ راکې اوږې ما هغه سړی ښځې ته وایي هلشه به غریب دی د خدای او دغه یو نوړی ډوډۍ او ترکاري راواله ورکړه ښځه ورته ولې ورکړه وی خدای دې بیخ وباسه زما مال دی ما ګټلې ده ته یې ورکړو وی تا ګټلې ده خو ما پخ کړې ده اور ما بل کړې پوکي ما والي تو ما تېر کړې ده ورکه 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 نو ښځه یې ورنه کړه نو دې سوالګري وخندل نو هغه سړی ورته وایي وایي ملګري ولې دې وخندل وایي ومې خندل ده چې خبره مې لوړې غوندې ولیده نو هلته ښځې راکوله خو سړی شوم پړقو هغه را باندې خدای ونیو دلته ته راکې ښځه شوم پړقه ده هغه را باندې خدای ونیوله نو هغه سړی ورته وایي دا څه ده خندا خبره خو نه ده وایي هغه زما خور ده او دا سپېره د هغه خور ده وایي څنګه چې هغه بشیر جان دی څنګه چې هغه کړوس دی نو دغه رنګې دا خور هم کړوس ده او څنګه چې زه سخي وه نو خور به هم سخي دا زما خور ده هم سخي هغه هم سخي هغه بېوقوف کړوس دی نو دا هم کړوس ده نو بعد دی که نه چې نسبن د خدای شان دی که ته ورته مینت هم کې او زاري م ورته کوې چې د خدای کور دی د خدای جومات دی مدرسه ده ورکه که نه خو هغه پلار نه پکې دا صفت راغلي پلار کې د نیکه نه دا صفت راغلي خو پیسه ورسره ډېرې په خدای یقین خپې بلې خپې به ګرځي او دا اسقا پوندې به یې نیولي دا اسقا پوندې چې هلکه راشي چې دا پوندې خدای لپاره اکمال وم خدای دې غر کا لږ مال دې دی لږ دولت دی په خدای د دې خلکو د مالونو نه شلېږي مال ته پاتې شو نوسوته نوسوته او ټوله ورځ دغه شملې دي او لاوڼ دی او چټني ده ولې که نه بچو له راوړی نو یې په ځان لګوي خدای ته وګورئ داسې مه کېږئ په ځان هم ولګوئ اسراف او تبذیر مه کوئ په ځان هم خرچه وکړئ په بچو هم خرچه وکړئ په ښځو هم خرچه وکړئ ګاونډي له هم ورکړئ کونډو له هم ورکړئ یتیمانانو له هم ورکړئ قسم دی ګورې قسمیت درته دا به نه وایي چې یوازې زکات حق دی ان فی المال لحقا سوى الزکات د ترمذي حدیث دی دا چې په ګاونډ کې د کم د لوږې مري قسم دی د دې در باندې حق دی خدای به درنه تپوس کوي ته چرګان خورې قرمې خورې او ګاونډي غریب ته ډوډۍ نه میلاویږي نن داسې دور دی داسې وخت دی چې خلکو سره د علاج پیسې نشته
سلمان ما ته خبره کوله زما زوی وی هسپتال کې چې وم ډاکټر مریض ته هم دارو لیکل چې سار برالو سار کنه نو موږ وی دارو ما خو نه دی راوړی تا ته چې ما پرون لیکلي وو چې دا دارو راوړه وی په څه راوړم څه دې راسته د خلکو بچي د دارو د لاسه چې پلار او مور سره دارو نشتا په هسپتال کې تړتکې وی او لاړل مړه شو خلکو سره د درملو د دارو پیسې نشتا ورشه خلک نن د لوګي دونه ګرانی ده چې خلک د لوګي مري او بعض خلک د پیسو د لاسه چوي دا حقونه در باندې ردي غریبانا د دې گاونډیانو حقونه در باندې یو خو مهرباني وکړه زکات پوره ورکړه کوتاهي پکې مکوي او چې دا کوم په گاوند کې غریبانان دي کونډې یتیمانان مسکینان د دوی خیال ساته تروړو ولا اخله ګوړه ولا اخله غریبانان دي چینی ولا اخله جامع ولا اخله په زکات کې معنا پرونه مجلس ته پوسو جامع ورکول شي قیمت به لګي چې د دومره پیسو دي دا ورکول شي په زکات کې وړم ورکول شي مثلا تروړه چې په سودا دا دونه تروړه مې ورکړه دا هغه قیمت دي دا د ما زکات شو ګوړه د مثلا من مثلا 500 چې دا چاله ورکړي دا د دونه پیسو دا دونه پیسې د زکات کې لاړ دا ورکول شي تاسو ورکې دي غریبانانو جزانانو له بدل بدل خدای درکې څومره چې ورکې هغه مر بدر ترازی څومره چې ورکې راضی با را نو زسو هم درته چې د خدای او د رسول خبرې نو پاغې کې د ما د خبرې څه ضرورت دی بخل بنا کوي او صحابه کوي ها ان شاء الله الله خوشاله ک الله خیر او برکت نصیب کړه ها د قطمن خیلو د کندی محمد خان لالا پرون زنوما تلو وفات شوی د الله دې مغفرت نصیب کړي محمد خان لالا ډېر خسړ ډېر موده ما سره ګوزه ګرځیدو او زامن دوه کسان عالمان دي یو وفات شو او شتوسم الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي او د چارباغ د ګل محمد جی صاحب مور وفات شوی الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي مقصود جان بیمار دی الله دې ول روغ صحت او شفا ورکړي نه بدی بسوک نه خپکیږي موږ د مدرسو د چندو اعلان نکو زموږ خپل مدرسه را دلته روانه ده او التکې د یوسف احمد مولوی صاحب مدرسه ده روانه ده نو بدی به اسوک موږ نه خپکیږي د مدرسو د چندو د پاره موږ دلته اعلان نکو دا خلک نور نه کړو کنه ودا د خپل مدرسې د جوړ کوي دا ور باندې لري بعضی مرګري دی غي عمرې د پاره روان دي دعا وتاو کې چې الله تعالی په خیر ورسي الله تعالی په خیر بوزي الله د قبول شوی عبادتونو توفیق ولا ورکي او کوم چې تللی دي امین دي دا سينور مرګري دي او بادر خان دي عمل تلک بیمار دي دعا کې چې الله روغ صحت ورکي کم چې تللی دی الله دې په خیر عافیت واپس راوړي ډېر دوستان دي ما ته وخت هم چا ټلیفون وکړو دعا وتاو کې چې الله روغ صحتونه ورکړي یا الله مریضان له روغ صحتونه ورکړي خدای مریضان له روغ صحتونه ورکړي الله قرضداران د قرض او اخلاص کې الله زموږ فراخ روزي نصیب کړي الله د دنیا او آخرت د فتنو او د آفتونو نه په امن او امان کې وساتي یا الله د بخل نه وساتي یا الله سخاره کې پیدا کړي الله د حلال او فراخ روزي راکړي الله زموږ مشرانو بخي الله زموږ په حال رحم وکړي خدای د حاسدین او د حسد او د شریانو د شر نه وساتي الله د بد نظر او د بد نظرونو وساتي خدایا د هر قسم مخلوق د احتیاج نه وساتي الله زمونږه اسباب تستا پلاس کې دي خدای موږ فقیران یو مسکینان یو محتاج یو تا ته محتاج یو الله د خیر او د برکت اسباب زموږ نصیب کړي او الله د دوه جهان خوشاله نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.